درود پاک کنم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. علماء کرام پشتاج باندې موجود دي. ما بیان کولو ته اس توجه نشته. هغه ان شاء الله بیانات کې موږ د مجلس کې د برکت د لپاره حاضري کړې ده. د دې مجلس د برکت یو حدیث مبارک ته دغه مفهوم بدل وایم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خاص فرشته الله تبارک و تعالی دی دنیا ته راولي دي او د ذکر مجلس طلب کوي او کله چې د ذکر مجلس بیا مو هغه کې کیږي خبره تلقی کرو. بیا هغه مجلس د فرشتو په دغه دومره ډک شي چې د اسمانه پورې د فرشتې ورسېږي او کله چې مجلس ختم شي دا فرشتې لاړې شي. الله تبارک و تعالی د خپل علم سره ته فتره بیا دینه تفوس کی چته نه رالی و موږ د ذکر د مجلس نه رالو څه ویل و یا الله ستالوی بیانولا چې د جنت طلبګارو د جهنم نه امر غوښته وی دا دوانه لیدلې دي وی یا الله لیدلې نه دي. الله ورته فرمایي چې تاسو ګواو اوسئ دغه مجلس دا خلق ما معاف کړی دي دا ما بخښلي دي. بیا فرشتې ورته وایي چې یا الله هغې ته به یو داسې انسان راغلی و چې د هغه دغه مجلس سره نسبت نه و هغې دپاره نه و راغلی چې ذکر ته راشم چا سره کار و مثال طور هغې له راغلی و. الله تبارک و تعالی وایي چې دغه مجلس کې څوک ناست دي زه محرومومه نه اگر که دې د مجلس دغه مقصد د نه راغلی. دونه د دې مجلسونو هغه فواید او فایدې دي. په تفصیل تاسو ته زموږ شیخ صاحب په تصوف باندې خدا یاد ساتئ. دا انسان دا د رب خلیفه دی دا د رب نائب دی. الله پاک علامہ افغانی سے فرمائی چې دا انسان کله دا خپل زړه د رب نه غافل او نه ساتي او دې دا خپل زړه د الله سره تړون ولري چې دې هر عمل کوي چې د الله پر ځای کوي. ذکر کو دې لپاره نه کو چې دکانداري وي خشي. ذکر کو دې لپاره نه کو چې مقدمه مې ختم شي. دغه برکات دي دا به ضرور کیږي. ذکر دې لپاره کو چې د خپل رب راضي وساتم او دا زړه مې د الله نه غافل پاتې نشي. ولې د دې زړه کنیکشن د رب سره تړل دا د انسان اصل مقصد دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کافر د پاسه کینا سره ټکټ کو هغه په لاله ورته کړی دې ته پاسه د مشهور واقعه ده چې پاسه د کافر ورته وی ولې پاسه نه وی زما ستا مرګ کې څه مقصد نشتا زما ستا مرګ کې د رب رضا وا اوس مې خپل غصه پیدا شوه لہذا د خپل غصې لپاره دی نه وایي. هر عمل چې د الله رضا وګرځي او زمون معاشرتي دنیا ټوله دا د رب د رضا لپاره حاصله. بیا چې کله د انسان له مرګ راشي په دې حالاتو کې نو علامه صاحب فرمایي چې کله د قیامت په ورځ الله دا جنتي جنت ته دننه کوي دا خیره خبره کوم الله به ورته وایي چې اے بنده تا زمان لږ وخت زما د رضا مطابق زندگی تیره کړې ده. تا ته که لوږه راغلې ده که تنده راغلې ده که شر راغلی دی که راحت راغلی دی زما طرف ته دې توجه کړې ده لږ ما نه غافله نه دی ساتلې. دا علامه صاحب وایي
الله به تو فرمایي چې اوس تو وایه زه به منم زه نه وایم چې ته ومنې دین لوی مقام دی تو وایه چې زه ومنم اوس ستا زندګي نه ته تېروه تو وایه زه به کوم زه درته نه وایم چې ته وکړه دا مقام به الله دغه بنده ته ورکوي او دغه مقام به حاصلېږي د الله سره په جوړ باندې او د الله سره جوړ په دې محفلونو کې د دې تصوف په لار کې د دې صوفیانو سره جوړېږي موږ به شریعت او طریقت او سیاست دا درې واړه د اسلام په چوکاټ را جمع کوو زما شریعت او طریقت او سیاست چې یو شي دا به د رب خلیفه او بنده جوړ شي واخر دعوانا ان الحمدلله